کتلی شي چې ځکه چې دا شانتې څوک سم خلک یې ګزارې کېږي نو هغوی دا شانتې ځای په ځای باندې پراته دی وایي چې زما پلار شته خو دلته کې لاس نشته نو هغه کار ما نشي کولی هغه معذوره دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې واحد او یکتا دی قدرمنو کتونکو د ماشوم ته تاسو کتلی شئ چې دلته کې پروت دی د ګرمۍ ته وګوره چې ډېره زیاته ګرمي ده او روژه هم ده پته لګي نه چې دا به د چا زوی د چا به ماشوم وي او زه د مور پلار به وي او که به نه وي بهرحال کوشش کوم چې تپوسونه ترې نه وکړم اوده دی دا وګورئ دا تاسو ته ښکاري چې څه بوجۍ ورسره ده او په دې کې دا تاسو ته ښکارېدی شي چې دغه مغه ایښی دی پته لګي نه ځان له به څه کوي خو غریب ګرمي وله شوې ده دلته کې پروت دی خو ما صحیح که زه رالم ما ویل چې یو څو خبرې اترې ورسره وکړم چې ګوره که نه سخته ګرمي ده دا به هم د چا زوی د ده به هم څوک مور او پلار او دی دلته کې پروت دی مونږ خلک چې کوم دی پکو ته پراته یو ایسیګانو ته پراته یو او دا هم د چا ماشوم دی چې سر وهلی بر وهلی خپې ابلې خپې دلته کې پروت دی او دا د مچان پې چې کوم دی نو بړنګېږي او تاسو کتی شئ دا وګوره نو دا د دنیا خلک تېرېږي را تېرېږي خو څوک هم د چا د تپوس نشته چې یاره دا د چا زوی دی د چا ماشوم دی دلته به څه تکلیفونه وي راځئ چې دغې خبرې اترې ورسره وکړو تاسو کتی شئ دا د ماشوم ما سره پروت دی او مهرباني وکړئ چې دا شانتې ماشوم صحیح کوئ نو ضرور دې نه تپوس کوئ چې څه مجبوري ده دا وګوره په کوم حالات باندې دلته کې دی پروت دی ماشوم څه نوم دی بچی؟ جاوید دی نوم دی جاوید ته کوم ځای د ایسپي پولې ها دا راته ووایه چې دا دلته کې ولې پروت دی ستا څوک نشته کور کې کباړ راغونډې دا راته ووایه چې دا خو ډېره سخته ګرمي ده او ته دلته کې بې پرکي پروت دی تا له ګرمي نه کېږي کېږي دی نه بیا دلته کې ولې پروت دی کباړ ته پروت دی کباړ ته ها دا ته ووایه چې په دې کې خو څه کباړ مباړ هم نشته په دې کې خو بس یو څو ډبې دي نو ته خو اوس کباړ نه راغونډې ته دلته کې پروت دی تا له خوب درځي ستاسو په کور کې د ګټې وټې څوک نشته هېڅ څوک نشته د ګټې وټې ها ستا پلار شته هغه څه کار قدرمنو د دې نه ما تاسو کو چې پلان د څه کار کوي تاسو ما تاسو ته سٹارټینګ کې ویلو چې د چا نه چا په څه مجبوري دا تاسو کتلی شئ چې ځکه چې دا شانتې څوک سم خلک یې ګزارې کېږي نو هغوی دا شانتې ځای په ځای باندې پراته دی وایي چې زما پلار شته خو دلته کې لاس نشته نو هغه کار ما نشي کولی هغه معذوره دی تاسو ورونه یې ته مشر یې نو ته بس دا کباړ راغونډې او په دې کې ته د کور خرچه کوې په دې باندې ستا د کور خرچه کېږي د ورځې به څومره پیسې ګټې یا 100 روپۍ وګټم یا یو نیم سل روپۍ وګټم او په دې سخته ګرمۍ کې دی ټوله ورځ ګرځي دا اوس پکې دم نشته دلته کې پروت وم بخښنه غواړم رابان مې شو دغې لپاره چې یو ورور ورسره ودرېږي او زمونږ دغه کوشش وي چې کوم ځای کې غم وي کوم ځای کې غریبانان وي د هغوی تپوس وکړو د هغوی یوازې راوچت کړو نو دی سره دې ماشوم سره ضرور ودرېږئ ځکه چې مستحق دي او وایي چې پلار مې هم شته خو په نش باندې حساب دی معذوره دی لاسونه یې لکړ شوي دي نو دې ماشوم سره ودرېږئ څه نه امداد ورسره وکړئ تاسو په خپله باندې کتی شئ دا ګوره په دې بازار کې دغه شانتې پروت دی نو مهرباني وکړئ د سره ضرور چې کوم دی ودرېږئ او سکول دې ویلی دی سکول نه دی ویلی سکول مې ویلم نه دی ویلی سکول به دې په څه باندې وایي د چا سره پیسې نو سکول به ووایي چې پیسې نه سکول به څه ووایي د سرکاري نو هغې دپاره به هم کتابونه میتابونه څه ناڅه خو به کوې که نه نو دا تاسو کتی شئ چې دی وایي چې زه 1.5 روپۍ ګټم او په 1.5 روپو کې د قدرمنو خپل د کور خرچه هم چلوي ډېره د افسوس خبره ده بهرحال زما مهیر حضرت ته دا اپیل دی دغه ریکویسټ دی چې څه ناڅه امداد سره وکړئ د روژې برکتي میاشت ده ښکلې میاشت ده که 1 روپۍ ولې نه د سره ودرېږئ او د زړه له خلاصه د سره امداد وکړئ زما هم د څه وس کېږي زه به ورسره امداد وکړم بچې
ان شاء الله تعالی زموږ د پښتنو ورونو به تاسو ودرېږي او زه به ستاسو کور ته هم بیا راشم. ته به نن نه پس نه ګرځې، صحیح ده؟ ته به نن نه پس خو کور کې به ناستې په مزېدار او تا له به مونږ څه وکړو، صحیح ده که نه؟ زموږ د پښتنو ورونه ان شاء الله تعالی د دوی کې دومره غیرت شته، دا ډېر غیرتمند پښتانه ورونه دي چې دوی به ان شاء الله تا سره ودرېږي، څه ناڅه به دوی، صحیح ده؟ د دوی تا سره ودرېږي بیا به ته راوځي بهر نه به راوځي. نو جګر کتونکو دا دغه ماشوم دغه مجبوریانې دي، فیصله په تاسو باندې ده، سره ضرور ودرېږئ، ضرور ورسره څه ناڅه تعاون وکړئ. والسلام، خوشحاله اوسئ.